سیدنا و امامنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه دغه اسلام راوړلو. اصل کې د دغه وخت پوري تقریبا د 38 مسلمان شوی دی. 38 نمبر کې شپږ کاله زمانه تیر شو، خو لیکن الته اسلام ښکارا چرچا نشو کېدی، نو د دې د وجې نه مسلمانان به کم راتلل اسلام ته. خو بیا هم په نسبت د زمانې د نوح علیه السلام سره چې واخلي نو 900 کاله کې دوه روایت دي، یا اویا کسان یا صرف اوه کسان. نو اوه کسان نه چې 200 شي نو 900 کاله کې دا ډېر کم دي. او قوي قولدار چې و کسان کې حام سام یافس درې خو زامن او درې دغه انګیان دي، نو بارنه به کې یو کس راځي. نو لہذا بیام 38 کسان 38 کس دیو د اسلام د راوړلو څخه عجیبه حالات هغه وجه دا چې تقریبا د ذوالحجې میاشت د صحیح قول موافق رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې په خوا کې داسې تیریږي، او دی صفا غونډې سره نږدې یو مالدار سړی دی، عبد الله ابن جدعان، ډیر مالدار سړی دی، بر صفا غونډې خوا ته اوسېده. او د یو وینځه ده، دغه نوم دی د دې زنانه علماء مختلف اقوال به ذکر کړي، خو به هر حال بهترین قول هغه دا دی چې چا کم نوم ذکر کړي نو صحیح قول به کې دا دی چې دې نوم نه دی معلوم، خو بس یو وینځه وه خو د عبد الله ابن جدعان د دې مالدار سړي وینځه. دا ګوري دی ماحول ته، ابو جهل هم د غر کې دی، صفا غونډۍ سره دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غونډۍ په خوا تیریږي. نو ابو جهل د خو مخکې نه مشوره کړې وه، لکه مخکې موږ تقریبا یو 4 دردناکې واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکالیف وویلې. نو دې وخت کې ابو جهل چې کله ولیده چې دا خو محمد را روان دی صلی الله علیه و آله وسلم، نو د کاڼي راواخیستل او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په شان گزارونه وکړل، دغه ساری مات ک په غوینې را مات کړي او ډیر رد بد او کنزل ورته وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صابر انسانو، د انتقام اخستش د په وړاندې ابو جهل څه کولای شو، د په وړاندې ابو جهل څه شو، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بسر خطه ک هغه به د چانه انتقام ناخص. او که تاسو سوچ وکئ زما چې څومره سوچ دی او زما چې څومره مطالعه ده، زما به مطالعه چې خو لکه ما چې څومره معلومات حاصل کړه، نو چا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړی، یو خو په لخر باندې غبیله خبره ده، خو چې بذات پر رسول الله گزار کړي په دې لاس چت کړي، دا سړو کې ما مسلمانونه لید الا ماشاء الله والله اعلم، خو دیو خلکو کې ما مسلمان ونه لید. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلم چا چې پیغمبر قتل ک او څوک چې د پیغمبر د لاس قتل شو دا همیشه جهنمی دی، دا همیشه جهنمی دی. نو چا چې پر رسول الله بذات په خپل په د باندې لاس اوچت کړي، په دته باندې گزار کړي دی، دله څفیړه ور کړي دا، هغه سړو کې ما مسلمانونه لیده. ګنې مخکنی واقعیا کې یو واقعیا د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ واقعیا بیان شو. هغه یو کس ته واقعیا بیانې چې دغه نه تپوس وکړش، نو هغه په خپل فرمایي چې زه ناسم عقبه ابن ابي معيط راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم گزارونه وکړه، دم ایمان نه دی راوړی، خو د گزارونه نشته پر رسول الله. او عقبه ابن ابي معيط
د پر رسول الله داسې گزارونه وکړل، پړی ورواچو، څادرې ورواچو مرۍ ته، او قریب و چې رسول الله د هغې نه څه وفات شوی وې، سترګې نیغې راووتې. نو په دې کې ابو جهل په رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاڼو داسې گزارونه وکړل چې د رسول الله سر مبارک مات کړ، هغې وینې را روانې شوې. دا زنانه ورته ګوري د عبدالله ابن جدعان وینځه، دې کې امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دې راله په دا لاره باندې تیریږي. نو په دې کې دا وینځه ورته وای آیت خبرې وای ولې څه وشو؟ وای ابو الحکم ستا وراره ډېر په بېدردۍ باندې په کاڼو ویش، په هغه یې وینې را ماتې کړې، هغه ته یې کنځل وکړه، هغه ته یې رد بد ویل، ځکه هغه خو دغلته اوسېده، دغه یې کلی و. ویل ښه کم محمد؟ ویل او محمد. نو دې کې که هر څنګه شي نو وراري زړه ته درد میلاویږي، او چې بیا تنې تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو جهل په گزارونه کول، نو خامخا د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ زړه ته به دا راغلی و چې هغه به څومره گزارونه کړي، ځکه د مرګ گزارونه کول، او رسول الله به صبر کړي، د به جواب نه ورکړي. نو د ډېر زیات ویل ښه داسې وشو. ویل او نو دکې غیرت رالی، کور ته رالی. چې کور ته رالی ډاري کې تپوس ابو الحکم چیرته دی، ځکه هغه خو په ابو الحکم مشور کړی ول به دا هوښیار دی، هوښیارانو. رسول الله ورته ابو جهل وی، مطلب د ټولو نه لوی قمقل. نو امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په جلدی کور ته رالی. د کور ته راتللو سره ابو الحکم چیرته دی؟ ویل هغه الحرم کې ناست دی. په دغه وخت کې مسجد حرم کې دی ناست دی، د بنو محزوم قبیلې یو وفد راغلی، خلک راغلي د ابو جهل سره ناست دي. دی رالی امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ، چې کله دی رالی کاڼي راواخیسته او اقه شانته د ابو جهل سر مات که، په هغه یې را ماتې کړي، هغه ته یې کنځل وکړو. داسې انتقام یې واخیست، کم کار چې رسول الله سې کړی حرم کې. واقع چې اسد الله و اسد رسوله، الله ازمره دا ورته رسول الله ویلیو، امیر حمزه اسد الله دی، دا الله ازمره دی، دا لقب هغه ته رسول الله ورکړو صلی الله علیه وسلم. هغه د بنو محزوم قبیله خلک را پاسید او امیر حمزه یې راونیو او واجه. ابو جهل ورته وایي نه بالکل به درته څه نه وایي. وایي ولې؟ وایي د وراره سره ما دقه شان کار وکړ څنګه چې د ما سره و، هغه صبر کړو، زم صبر کوم. وزده خو صبر د څه دپاره و؟ بده کې خو ځان له یو علت و، چل ولو حرامیتوب و پکې. د دا خیال و چې اسې نه زه امیر حمزه څه وکم، دا خو ډېر غیرتي دی او دی مشهور په غیرتي و، چې په قریشو کې د امیر حمزه شان دغه ټول غیرتي خلک وو، خو د قریشو کې د امیر حمزه په شان غیرتي انسان چې دی په لږه خبره ډله ډېر زیات غیرت ورځي، داسې په قریشو کې بل نشته. نو هغوی ته معلوم و ابو جهل دی ته، نو ابو جهل زر هغوی ته نه دته به څه نه وایي. مطلب یې څه و؟ مطلب یې دا و چې اسې نه دی د غیرت کې راشي او اسلام قبول نه کړي، مطلب دغه دا و. خو جس سیډر ته او هو گیا. نو چې کله د کنځلې کولې نو دغه ورته وایي د امیر حمزه و یا مسافرسته تشتم ابن اخي وانا على دينه. یا مسافرسته معنا څه؟ ستا 24 غنټې خېټه خراب وي، نو مطلب هر وخت کې څه هر وخت کې ښکته زیړې، ته خو ما ته معلومي او ته را لګېږي زما په وراره باندې ګزارونه کې. و انا علی دینه، زه خو دغه په دین باندې یم، زه خو هغه دین ته تلم، دغه اوس ایمان نه دی راوړی، رسول الله سره ملاو شوی هم نه دی چې ته چاته گزارونه کې ما ته معلومي را زیړه خوله دی نیولې ده، 24 غنټې دی خېټه خرابوي او ته څه کې؟ ته زما په وراره باندې گزارونه کې، ما خو دغه دین قبول کړی، وستا لاس خلاص چې ته څه کولی شي وکړه.
اوس دې کې د کور ته راغلی خو جوش او جذبه کې و چې کور ته راغلی پرېوته نو شپې سوچ وکړه چې آخر دا ما څه وکړه ما خو ویل چې زه دغه په دین یم ما خو ایمان نه دی راوړی حالان کې د دین څخه زه ډېر نفرت کوم اوس دوه خبرې دي دې سوچ کې وایي دا په خپله د دا واقعه بیان کړي چې داسې حالات وشو دی وایي ما سوچ وکړه که اوس زه بېرته د عبدالمطلب دین ته وړم نو سار له به خلک ما ته پیغور کوي چې پرون دې څه کول ما خو واده کړی ابوجهل سه چې زه خو دغه په دین یم اوس دې ته غیرت ویل ځینې وخت کې د غیرت څه دا انسان له فایده ورکړي نو دی وایي که زه اوس واپس اوړم او زه یم چې دغه په دین نیم نو خلک به راپورې خاندي او که زه دغه په دین یم نو داسې خو زما نفرت دی ځکه دا زما د پلار د دین خلاف دی زما د نیکه د دین خلاف دی زما د خاندان د دین خلاف دی دغه دین خو زما نه نه خو زموږ د دین نه خلاف دی اوس څه وکړم نو وایي دې کې زه حیران شوم په کټ کې پرېوتم الله ته مې التجا وکړه هغوی هم الله مانه او ډېر په کلکه به یې مانه وایي الله ته مې التجا وکړه اوسني بریلیانو نه ابوجهل څه و هغه بیا ډېر غوره و ځکه ابوجهل به ویل هغه به تلبیه ویله لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا تا ته حاضر یم تا ته حاضر یم په داسې حالت کې چې ګناهګاري کپړې مې نه دي راوړي داسې حالت کې ته حاضر یم داسې ابوجهل به د خبرې کوي او د اوسني چې هلته لاړ شي څه کې هم غوث اعظم ته چغې وي داسې غټ کافر دی دوی غوث اعظم معنا سره ټولو کې لوی فریاد رس دوی په الله موچته رسول الله خلا پرېده ها بهرحال وای چې کله ما دا سوچ وکړ الله ته مې التجا وکړه چې ربه ته زما د زړه کې که دا محمد زما د وراره په حق مینه سیوا که که دی په حق نه دا نفرت ما سره زما په دې زړه کې سیوا که سار له د دې رزلټ راوباسه وایي ډېر په اخلاص مې الله ته وویل نو وایي شپه لا نیمې ته نه ورسېدلې چې الله زما زړه ته دننه ایمان کوز کړی و دننه د ایمان د راوړلو ډېر اسباب یو پکې دغه شانته غیرت لکه څنګه چې چا کړی و امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ کړو زمونږ د خلک ولی به ایمان دنیا نه زی دوی په حق پرس عالم غیرت قدر نشي کولای دوی کې دا غیرت قدر نشته بهرحال نو هغه دین پستا د کلک مسلمان شه او تر دومره پوری خپل ځکه بیا د وحد په واقعو کې واقع رام شي چې بیا د دین یو لوی پهلوان د حسابېده یو ځوان او یو ډیر دین مضبوط پهلوان حسابېته تر دومره پورې چې رسول الله ورته د دین ازمره او د الله او د رسول ازمره ویلو او خود کې بیا شهادت ورته ورسېده دی پسې یو کم دیرشم مسلمان هغه څو اسلام د عمر فاروق دې کې عجیبه واقعیت بیا به وایو اخر دعوانا الحمدلله